رشید اټوز د کسټمرو په اصرار د کوګا نه پس په سواړی بازار کې هم د شوروم پرانسته کړي. په مردان روډ د فارسټ آفیس ته مخامخ د شوروم باقاعده پرانسته د ایمنی شیر اکبر خان فرزند شهزاد اکبر خان وکړه. په دې شوروم کې به هر قسم رکشې، لوډرې او موټرسایکلې په نغدو او کیستونو ملاویږي. د شوروم د مالک راوید خان تر مخه د افتتاح نه تر 10 ورځو پورې به خصوصي رعایت کولی شي. هغې وایي چې زموږ اول شوروم په کوګا کې و، ولې د بونیر د ګوټ ګوټ نمه کسټمرز هلته راتلل. وایي چې د دې وجې موږ ورته شوروم په سواړی کې کوله وکړو. ټولو لومبې خو زه خپل روډ ته مبارکباد ورکوم چې دلته خپل کاروبار شروع کړو او دعا کوم چې الله دې په دې کاروبار کې برکت ورواچي او الله دې په دې کې نورم خیر ورواچي. او دا زموږ ورونه دي او عامو خلکو ته به دا وایم چې دلته راشئ. موټرسایکلې او رشکی دی سره دا لوډری دی سره یو با اعتماد اداره ده او زموږ ورونه دي د دې کوګا دي او دلته به په ارزان او په ښه ریټ باندې به ورته شی ملاویږي او ښه به ورته ملاویږي او د وارنټۍ لګا د یو کوالټي به هم ډېره ښه. نو زه به د بونیر خلکو ته وایم چې دلته راځي او خپل کاروبار د خپل خلکو سره کوي. نو دا ښه خبره ده. پاتې شوه کاروبار زموږ خبره. نو کاروبار خو الحمدلله د دې نه مخکې موږ شروع کړی په کوګا کې په صوابی روډ باندې هلته زموږ یو شوروم و. دا دویم برانچ په سواړی کې موږ کولاو کړو په وجه د دې چې زموږ خلک چې و د زیات کرپیر بابا سواړی تور ورسد د مختلفو ځایونو نه به راتله او ډېر لرې به راتله. نو موږ دا سوچ وکړو چې سیز خو دلته موږ اسیم سټاک ساتو، موږ سره مال ډېر ولاړي. نو چې دویم برانچ موږ کولاو کړو په سواړی کې د خلکو ته به سهولت میلاو شي او انشاءالله چې کم مردان صوابی کې دي ته کم ریټ میلاوي دو ریټ په هم دغې نه ښه ورکړو، سیز به هم ښه ورکړو او انشاءالله بیا کلیم نو کلیم به د خلکو انشاءالله ښه په نرم موږ اخلو. څه قسم مسله د خلکو ته راځي انشاءالله د هغې سره انشاءالله موږ اوږه په اوږه ولاړ یو او انشاءالله د کستونو خبره دلته خلک غریب دی. زموږ به کوشش دا وي چې څومره خلک دی بونیر څومره خلک دی دې ته به ټولو ته انشاءالله په آسان کستونو باندې انشاءالله موږ ګاډي ورکوو په خیري. نو انشاءالله د دې هر یو مختلف بیا پروسیجر دی په هغه طریقه به دې ته موږ انشاءالله کو رکشه ده که لوډر دی که موټرسایکل دی دې ته موږ انشاءالله د هغې د حیثیت مطابق انشاءالله ورکوو په خیري. زه په خپله د دې کمپنۍ مالک یم، اسحاق خان زما نوم دی او د دې کمپنۍ په سوات کې ده د ایرپورټ سره خوا کې او دا لوډرې چې نن په دې صوابۍ کې موږ د دې ابتدا وکړه. نو دا ګاډی موږ په ډېر یو ښکلي طریقه جوړ کړی دی او زموږ د رشید بھائی او د روایت بھائی ډېر یو مخلص خلک دی. د خلکو د خیر ښېګړې دپاره د خلکو د ماتې ګوړې دپاره دوی راوتي دي. په تمام بونیر کې یو ښه سوچ لري چې دوی موږ د غریبو خلکو له څه روزګارونه ورکړو، څه کارونه ورکړو، هغوی څه ماته ګوډوي. نو نن چې دا کوم په بونیر کې دا ترقیاتي طرف ته دا کارونه ځي چې مخکې به دا ګاډي خلکو د لاهور نه د پاکستان د مختلف ځایونو نه بلکې د چاینا نه به خلکو راوستو. نن الحمدلله موږ به وایو چې دا سوات او دا بونیر دا یو کلی دی، یو ځای دی. نو په دې کې چې خدای پاک خپل کار په خپله روان کړو دا د غریبو خلکو دپاره او زموږ د دې د مقامي خلکو دپاره ډېره یو ښه د فایدې خبره ده. بل دا ګاډی تقریبا زه به یم چې زوزکی څوک اخلي هغه په 9 لاکه په 10 لاکه میلاویږي. دا د هغې د نیمې څه د هغې ذره برابر نه دي، په ښه ریټ باندې میلاویږي دا لوډر ګاډی او لکه ډېر یو ښکلی معیاري د غریب خلکو دپاره ډېر یو ښه فایدهمند شی.